السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې تاسو به خیریت سره یې. نن تاسو باندې یو زبردست بیان اورم او امید کوم چې تاسو به خوښ شي. یو مولانا صاحب دا بیان کوي، دا تاسو واورئ تاسو به سترګې کلاوي شي. ولې چې نن سبا خلک وایي چې یاره عالمانو پسې خبرې مه کوئ. نو د دا بیان واورئ نو تاسو ته بیا پته ولګي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باره کې فرمایي چې هغه یې ته مخامخ صحابو یعنی ملګري ټول ناست وو، وایي سره دا خبره وکړه کو زه وایي چېرې کوک شم یعنی اسلام خلاف شم نو تاسو به ما سره څه حل کوئ. یو کس ورته مخامخ ناست و، هغه ورته چې که تاسو چېرته د الله نافرماني وکړو، کوک مطلب یعنی الله نافرماني مو وکړه، نو به تاسو نه سر کټ کړم. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کوم دی ډېر زیات خوشحاله شو او وی چې په دې باندې د الله شکر ادا کوم چې نبی علیه السلام په امت کې داسې خلک شته چې یعنی زه یا بل کس داسې د الله د دین نافرمانی کوي، نو داسې خلک پکې شته چې هغه د هغه نه تپوس کولی شي. یعنی دې صحابي یعنی دې مخامخ کس چې ما ته دا خبره وکړه، وایي زما ډېره زیاته خوښه شوه چې د الله په دې مخلوق کې داسې خلک شته چې زه کږېږم، یعنی زه د الله د دین مخالف شلم، نو د ما ته وایي زه به تا نه سټ کټ کړم. نو ډېر زیات خوشحال شوم. تاسو هم چې کوم دی یو په زموږ په معاشره کې یو عالم دی، تاسو ته د څه خبره داسې وکړي نو د هغې نه بلکل تپوس کولی شي تاسو ما ته د دلیل پیش کوي په څه باره کې تاسو دا خبره وکړه. نو ډېر زبردست بیان دی، ضرور تاسو وورئ. نو خلک وایي ملا پسې خبرې مه کوئ خوله به دې کږی شي. نو داسې هره خبره نه ده ویلې. ګورئ د عمر رضی الله تعالی عنه نه بل غټ ملا و، خلیفة المسلمین دی او لوی عالم دی، لوی یو ربانی انسان دی. ورته ویلي عمر رضی الله تعالی عنه ویل هسې که زه کوږ شمه د الله دین پرېږدم په بل طرف روان شم، تاسې به زما سره څه کوئ؟ تاسې به زما بیا هم منئ؟ سړي پسې توره ویسته ویل د الله په ذات مې دې قسم وي، په هغه ذات مې دې قسم وي چې محمد صلی الله علیه وسلم یې په حق رالیږلی، که ته کوږ شوې په دې توره به دې سیده کوم. ته راز وکړي. نو هغه دا نه وي چې خاص زه خو خلیفة المسلمین یم او زه خو ډېر لوی عالم یم او زه خو په بدر کې شریک شوی یم او زه په احد کې شریک شم، ته ما ته دا خبرې کې. بل الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجالا يقومونني إذا اعوججت. شکر دی چې د الله په پیغمبر په امت کې داسې خلک دی چې کله زه کوږ شم نو ما سیده کوي. داسې خلک خدای پیدا کړی. نو مولا صاحب کار څه وایي؟ بس موږ به وچ ټیک وایي. نه نه، د تپوس حق ما ته حاصل دی، د دلیل د تپوسلو حق ما ته حاصل دی چې مولوي صاحب مسله دې بیان کړه، خو ما ته به دلیل هم وګورئ. بې دلیل خبرې زه چا نه منم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. د الله په نافرمانۍ کې به مخلوق کې د هېچا نه منئ.